متوجه اوسیږئ ښه. باب اذا اصاب صوب المصلي امرأته اذا سجد. امام بخاری رحمت الله علیه باب دی. تاسو څنګه دا امبن باب اذا اصاب صوب المصلي. امام بخاری باب دی په دې کې چې کله ورسیږي جامې د لمونځ کوونکي زنانه دته کله چې دی سجده کوي، یعنې به طور مثال د خپلې ښځې خوا کې ولاړ دی او لمونځ کوي او دی چې کله سجدې له ځي نو د هغه جامې چې دي هغه په هغې پورې لګي او دا ورسره کېدی چې زنانه په ماهوارې کې ده، نو دې لمونځ کې فرق راځي که دا لمونځ کېږي. دا لمونځ کېږي. دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي حضرت میمونه په خپله باندې دې بیان کوي. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت واي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. نبی علیہ السلام بمونځ کو او وانا حذاءه یا انا حذاؤه، زه په برابرۍ د پیغمبر خدا کې به پرته وم، لکه دا سینی لکه دا جنازه کې چې دا د جنازې دا مړی د سړي مخې ته څنګه پروتي په دې اندازه باندې زه پرته وم و انا حایض او زه په ماهوارۍ کې وم. وربما اصابني ثوبه، ډېر کرته به د پیغمبر خدا جامه په ما ولګېده اذا سجده کله به چې سجده کوله. قال وای میمونه وکانه یصلي علی الخمرة، نبی علیہ السلام به لمونځ کوو په خمره باندې، یعنې په هغه ټکورې ورته وې وړوکې اغوندې او که دې ته جانماز ورته وې. اوسه پورې جانمازونه داسې نه وو، خو مسله به خلکو سازول او په هغه مسله باندې به خلکو لمونځ کوو. باب الصلاة علی الحسیر. امام بخاری باب دی لمونځ کول په پوزکي باندې څنګه دي. حسیر پوزکي ته وایي، د کجورو د پاڼو نه باغي سازول او دلته خلک د مهزرین هم خلک سازي، دواړو نه سازي. وصلى جابر بن عبد الله وابو سعيد في السفينة قائما. وی لمونځ کولو جابر ابن عبدالله رضی الله عنه او ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه په کشتۍ کې او ولاړو. نو په کشتۍ کې په ولاړه باندې لمونځ څنګه دی؟ نو فقها بعضې وایي چې په ولاړه باندې مه کوو ځکه سر په سړي ګرځي، سر ګرځي په سړي باندې، او غالبا د احناف همدغه مسلک دی چې په ناسته کول پکار دي. خو که سر نه ګرځي نو بیا خو حاجت نشته، بیا خو په ولاړه هم کولی شي. خو د دې ترجمة الباب سره څه تعلق دی؟ چې ترجمة الباب دا دی چې لمونځ کول په پوزکي، او دلته دی ذکر کوي چې جابر رضی الله عنه ابو سعید رضی الله عنه په کشتۍ کې لمونځ کو. نو معنا اصل کې دا ده چې ترجمة الباب مقصد دا دی چې د ځمکې نه علاوه سړی سجده لګوي، یا هغه په پوزکي لګوي او یا د کشتۍ په لرګي لګوي، دا کېږي. دا یې معنا شو، پوهېږئ پرې باندې؟ یعنې دا قدر مشترک دا دی چې لمونځ کول په غیر د مخ د ځمکې نه دا کېږي که نه کېږي؟ او کېږي، په پوزکي هم کېږي او په کشتۍ کې هم کېږي. دا شو. نو ځکه وایي وقال الحسن، حسن بصري د صحابو شاګرد به ویل یصلي قائما ما لم یشق على اصحابک. تصلي قائما، ته لمونځ کوه په ولاړې. چې یوه نسخه داسې ده، خپل شاګرد ته وایي ته لمونځ په ولاړه کوه څو پورې چې ګرانېږي نه ستا په ملګرو باندې. که ستا ودرېدل په ملګرو باندې ثقالت راولي او ثقالت به دا وي
چې بسا اوقات دا د باندې سر وغورځي په مار به راولوېږي دا سړی موږ باندې به راوغورځي زموږ په سامان به راوغورځي موږ لارې ډوډۍ خوري پرې کاسا کې به راته راولوېږي پوهېږئ پرې باندې او تدور معها ته به تاویږي د دې سره کشتۍ کم طرف ته ځي ته به ور سره هغسې تاویږي داسې کېږي داسې کېږي تاسې نور خاته ته روان شو ته به نور خاته ته مخې سویل ته روان شو سویل ته قطب ته روان شو قطب ته قبلې ته روان شو قبلې ته والا په قاعده او که نه په ملګرو دې ګرانېده نو په ناستې هم کولی شي نو د مطلب د دواړه راغلل چې د حسن بصري په قول کې د ناستې مسله هم ده په ناسته هم کولی شي او ډېره بهتره به دا ناسته وي ځکه دغه یرې پکې اړو سر به اینه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته مليكه وی د انس نیادا او ملیکه نوم دی ملیکه دعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لطعام صنعته له راو بالا د نبی کریم د یو طعام د پاره چې تیار کړی و د پیغمبر ته خدا د پاره ډوډۍ ولا کړی و زمونږ نیا فاکل منه نو د هغه ډوډۍ نه وخوړه ثم قال قوموا بیا ویلې پاسئ کور والا ته وایي پاسئ فلأصلي لكم چې مونځ دله وکم او دې شارحینو لیکلي دي چې کېدای شي مقصد هم دا د مونځ کولي په دې کور کې ډوډۍ دا هسې د مقدمې په شکل باندې ده چې زه پیغمبر خوا به راوغواړم ډوډۍ به مو له وکړو موږ له په کور کې مونځ وکړي صحابه به داسې کول چې پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم راشي او زما کور کې مونځ وکړي که زه د ضرورت په وخت کې کور کې مونځ کوم نو په هغه ځای باندې به یې مونځ کوم دا قال انس فقمت الى الحسير دا زموږ ترجمه الباب دی انس وایي زه ورپاڅېدم زموږ یو پوزکی او قد اسود من طول ما لبسه تک تور شوی او د ډېر استعمال د وجې نه ما لبسه ما مستعمله تک تور شوی او د ډېر استعمال د وجې نه پوزکی نو فنزحته بماین ما په اوبو باندې وینځه فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه موزکی باندې ودرېده او سپبت یتیم وراءه سب ساز کما او زما ورور یتیم شاته د پیغمبر نه دا یتیم د انس ترور نوم دی هغه یتیم نه چې پلاری مړي بلکې دا د نوم دی د انس رضی الله عنه ورور دی یتیم نومې دی نو ما یتیم چې دی دا شاته سب په پیغمبر پسې ساز که اول عجوز من ورائنا او بوډۍ موږ پسې شاته ودرېده خپله نیا یادوي نو پته ولګېده چې فقها وایي که نه چې اول صفونه به د سړو سازی بیا به د وړو سازی او بیا به د زنانو سازی دا دې ځای نه دا خبره نو فصلی الله رسول الله صلی الله رکعتین ثم انصرف باب الصلاة علی الخمره اوس خبرې پورې خبر یادېږي چې نبی علیه السلام به مونځ کو په خمره باندې نو هلته امام بخاري باب کې ښوده باب الصلاة علی الخمره مونځ کول په جانماز څنګه دي یعنې معنا دا ده چې د ځمکې نه علاوه په بل څه باندې سړی سجده کوي نو څنګه وي عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه پنځم خلیفه د مسلمانانو هغې به داسې کار کوو چې د سجدې په ځای دغه باندې به طور مثال په قالین به مونځ کوو په جانماز به یې کوو نو مخکې به یې ورته ځان ته خاوره اچوله دا تندی به یې په خاورې دا د هغې هغه انتهایي تواضع وه او انتهایي اخلاص و کنی دا ضروری مسله خو نه وه وایي کوو نو امام بخاري کېدای شي داسې خلکو ته پټ غوندې رد دی کوي
چې په غیر اردوه باندې سجده لګول هم جایز دي. دا لازم نه چې ته به ځان ته دا کې. او دا شیعګان چې دي دوی د کربلا ټیکرې مخې ته ږدي. کربلا خاورې نه ټیکرې سایز کړي نو هغه اذان څه په جیب کې ګرځوي. نو چې کوم ځای کې مونځ کېږي خپل ځای ته کېږي سجدې ته هلته پې سجده لګوي. دې هغه به ویلې شریف مرشد دی الله وبخښي زموږ یو عالم و پرې خوشحالګړ کې مونږ څه وو او د باجوړ و دا د عبدالرشید پلار دا مفتاح العلوم هغه ساز کړی و. نو ما د هغه خبره کوله. څه خبره مې کوله؟ او هغه به ویل دا شیعګان چې دي ویل دا حسین صاحب لوڼې دي. ویل وایي سړی چې مړ شي لوڼه ورپسې جاړي او زامن یې چې کومه دی که چا وجلی نو د بدل اخیستو کوشش کوي او که په خپل مرګ مړي نو لګیا قبرونه قبر وباسي او کفن دا کوي دغه دفن کولو دا کوي او لوڼې یې سرې سترګې. نو دا حسین صاحب لوڼې دي. ویل دی ورپسې تشه ژړاګانې کوي. یعنې هغه شریعت نه راولي چې کوم شریعت دپاره هغه قرباني ورکړه. نشي شیعګان الله دې زړونه وچوي او چې څوک ورسره په دې سنیانو کې خفه یا دې د هغې زړونه خدای وچوي. دا دغه چې کوم یې اصل کې دا د پیپل والا دا مقتداګان چې دي دا ټول شیعګان دي. دا ښه کار وشو. بله ورځ هم چترالې ولید په واده کې نو هغه ویل تاسو سره مالال موږ خو سبقونه وایو که نه. هغه ویل بس موږ خو سبقونه کړي. ما تا خو خپل سبق بله ورځ دلته ویلی و. ما تا خو په سب ځای کې سبق ویلی. دا خبرې پکې ټولې پرتې دي. ځکه وایي نو باب صلاة الخمرة. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة او استرشد حديث كان قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. ها البته ګلدار ډیر ګلدار دغه باندې بعض مشران منځ مکروه ګڼي او دغه هغه وجه دا وایي چې کوم سړی ته کوم شی ته د منځ نه غافله کوي هغه لر کول پکار دي. او د هغې پروني سبق کې دا مسلې تېرې شوې یا به نن کې هم راشي چې نبي صلی الله علیه وسلم ته ابو جهم یو جوړه ورکړې وه پروج چې راغلی و د ریخمو جوړه وه او دا د هغه زمانې وه چې لا حرام نه او د هغې پلونه و. نبي علیه صلات وسلام چې هغه استعمال که په مانځه کې په مانځه کې هغې باندې نظر ولګېد. نو چې کله سلام وګرځو نو داسې لکه سړی چې یو شی بد ګڼي زرې ویسته او لرې کړ ځانه او چې دا ابو جهم ته ویسئ هغه تحفه رالېږلې وه او دې په ځای باندې انجابیه ماته راوړئ کلکه غوندې د ټاټ په شانتې کپړه ده هغه راوړئ هغه واغلو او دا د متقیانو سره نه ښایي. دا الفاظ دي په حدیث. ځکه وایي باب الصلاة علی الفراش. امام بخاری باب دی چې مونځ کول په تولۍ باندې څنګه دي. فراش اصل کې هر هغه شي ته وایي چې سړی ځان ته لاندې اچوي. د داسې ټکي ترجمه به شیخ عنایت الرحمن لاندېستونی کو. څنګه لاندېستونی کوم شی چې سړی لاندې اچوي که هغه ته تولۍ اچوې که کمبل اچوې او دا اوس چې څه شی نه راوتي دي دا غټ غټ پومونه او که پومونه اچوې خو په پوم کې دا یو مسله ده چې په هغې تندی نه ټینګېږي. نو فقهاو دا لیکلي چې هغه شي باندې به سجده نه لګي چې تندی خوځي هغې باندې به نه لګي. نو که کلکه نو بیا خیر دی. و بهرحال فراش دغم دی. وصلی انس بن مالک علی فراشه. ثبوت دا دی چې خصوصي شاګرد د پیغمبر خدا چې 10 کاله خدمت کړی و هغه په فراش باندې مونځ کو. وقال انس كنا نصلي مع النبي صلی الله علیه وسلم او انس په ویلو مونږ د نبي علیه السلام په معیت کې به مونځ کو. نو په یسجد احدنا علی ثوبه
یو تن به په خپله جامه باندې سجده لګوله، یعنی ګرمي به وه، ځمکه به دونه ګرمه وه چې تندی به پرې موږ نشه لګولې. نو موږ به جامه په هغې راکوله. نو کله کله داسې هم کیدی شي چې دا لستوڼي د سړي هغه کلاو لستوڼي او هغه اوږده نو د هغې په زیاته حصه باندې هم سجده سړی لګولی شي. صادر غټ دی او د هغې هغه پلو زیاتي دی په هغې باندې هم سجده لګولی شي. او دا هم ده چې خپل صادر مخې ته وغوړی او پرې ودرېږي موضوع کې، دا یې مطلب دی. نو دا خیر دی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وای عائشة زبودوما مخې د پیغمبر خدا ته ورجلای فی قبلته او زما خپې به په قبله د پیغمبر کې وي. یعنی ذکر د قبله مراد دی مکان د سجدې دی چې پیغمبر خدا په کوم ځای کې سجده لګوله زما خپې به په هغه ځای کې پرتې وي. نو پیدا سجده غم مزنی کله چې سجدې له به راغې نو زما په خپه به ټونګه ولګوله. هسې موږ شافعي صاحب ته وایو چې ته سړي په خپلې ښځې له ګوتې ویسي نو اوم به اودس کوي. نو نبي علیه السلام چې د خپلې بیوي پرې خپه باندې ټونګه لګوي په مانځه کې نو دغه وخت کې بیا اودس کو. خیر دا جواب کولی شي چې په هغې باندې به کپړه وه که نه، په خپه باندې به کپړه وه. نو دا هم پکې راغلي دي ښه چې شافعي صاحب وایي ګوتې دې ویوړو نو بیا وګورئ اودس کوي. نو په قبض تو رجلیه ما به خپلې خپې راغونډې کړې او اذا قامه بسطتهما کله به چې نبي کریم بیا پاسې قیام ته ما به بیا خورې کړې ځکه نبي علیه السلام خو ډېر ډېر تلاوتونه کول که نه. قالت وای عائشة ام المؤمنین والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح. چا به ویلي چې تا نبي علیه السلام دې ته دا کو چې تا باندې ټونګه لګوي نو ستا لیدنه چې پیغمبر خو را راښکته کوې تا په خپله خپې راټولولی که نه. وایي دا خو هله چې په کوټه کې ډیوه وې. نو وایي چې والبیوتو کورونه په دغه ورځو کې لیس فیها مصابیحو ډیوې پکې نه وې تیاره به وه ښه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته. نبی علیہ السلام به مونځ کوو دا به په خپله کوټه کې وه وبین القبلة او وهي بینه وبین القبله او نبی دا دغه عایشه به په منځ د پیغمبر او د قبلې کې وه علی فراش اهله په هغه فرش د خپل کور والو باندې چې په هغې باندې وده کېدل. اعتراض الجنازة په شان د مخامخ پرېوتلو د جنازې چې څنګه جنازه امام ته مخې ته پرته شمال او جنوب ته سر چې کوم دی جنوب ته او خپې شمال ته. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال حدثنا الليث عن يزيد عن عراق عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة. نبي علیہ السلام به مونځ کو او عائشه به پرته وه مخامخ پرته وه په منځ د پیغمبر او د قبلې کې علی فراش الذي ینامان علیه په هغه فرش به پرته وه چې پیغمبر خدا او عایشه به پرې دواړه اوده کېدل. باب السجود علی الثوب فی شدة الحر. دا اوس هلته مونږ وویلې چې انس ویل مونږ په خپلو جامو سجده لګوله مال د ګرمۍ د وجې نه بیا لګوله. دلته په امام بخاري باب دی باب السجود علی الثوب فی شدة الحر. یا بخاري ډېره ناشنا طریقه ده یو ځل سړی زده کړي که نه بیا دا ډېر اسان کتاب دی. د ده ځان له مزاج دی په هغه طریقه باندې به ځان پوهه کوئ. باب سجده کول په جامه باندې په سخته ګرمۍ کې. وای حسن بصري رحمه الله کان القوم یسجدون و قوم سجده به کوله. کله چې ګوره یاد ساتئ کله چې تابعي وایي قوم دا کار کو مراد صحابه کرام پیږئ په خبره. کله چې تعبیر خولې نه راووته چې قوم ما لیدلی او دا کار به کو
نو د هغې معنا دا ده موږ خپل استادان صحابه لیدلي دا کار به یې کوو. دلته هم دغه معنا ده. قال وای حسن کان القوم صحابه یسجدون علی العمامه، سجده به کوله په پټکي باندې. حالانکه زموږ فقها لیکي چې په ول د پټکي باندې سجده کول مکروه دي، خو بخاري خو وایي چې حسن بصري به ویلي چې صحابه به په ول د پټکي باندې کوو. خو دا ګورې زه خبره کوم دا په هغه صورت کې چې ځمکه سره ده، ځمکه سره ده، د ځمکې د سورواري پته ماته لګېدلې ده. یو ځل موږ په دې ځای کې په ابوظبي کې نو ډېر یو ښایسته جومات د شیخ زید خوا ته ساز شوی، هغې کې مونځ کوو، ملګرو بوتلې ویل تاسو سره پای کې قالین هغه ځای کې ایرانیان راغلي او پای کې دننه ساز کړی دی، ځکه د ایستو نه دی دونه غټ دی. نو د هغې نه بیا چا ویل چې زید دې قبر له ورشو ملګري راسو، نو هغه خوا کې زید صاحب قبر و، نو هغې ته دا تور غوندې کاڼي لګولي په هغه زمانه کې. یاره په هغې چې مونږ ورولو زر پسو بیا را واپس شو، خپې مونږ ورګنې والوتې. او یو ځل مې دلته هغه ترور مړه وه زموږ ډاکټر صاحب محمد، هغه هلته ما هغه دغه وویستل په جنازې ته، او چې پاکاڼو مې کېښود بس جنازه مې وکړه، خو په جنازه هم نیم پېښ شوی، خپې مې سمې اوس. نو دا کله کله او بیا د عربو ګرمي، الله د عربو ګرمي، نو دا د ګرمۍ په وخت کې سړی داسې کولی شي. باب السجود على الصوب في شدة الحر. قال الحسن البصري كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسة، په پټکي باندې به هم کوله. او دې نه پته ولګي چې حسن بصري وایي چې صحابو به پټکي هم په سره وله، خو ټوپۍ بیا هم په سره ولي، پوهېږئ په دې باندې. نو په پټکي باندې سجده کول، د هغې په ول سجده کول، په دا ټوپۍ د سکا او په دې باندې سجده کول، دا به یې کول داسې. او ویداه فی کمه، او دا لاسونه به دا لاسونه یې په لستوڼو کې دننه کړي وو، لکه دا لاس وروستو کې او لستوڼی را مخکې کړي. حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطوان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيزع احدنا طرف الصوب من شدة الحر في مكان السجود. ای خود به یو تن زمونږه پلو د خپل جامې د سخت ګرمۍ د وجې نه په ځای د سجدې باندې. باب الصلاة فی النعال. اوس مسله راغله ما چې د خپلو سجدو خبره وکړه. امام بخاری باب دی دا واورې تا ته ویم دا واوره، هلته ستا په شان ملګري چې جنازې ته ورځي سپلیو چپړې وباسې، سپلی وباسې، بوټان وباسې. یاره ما دا ښکاري چې لکه دا جاهل اعظم دی، جاهل اعظمه تا دا بخاري نه دی ویلی. که څوک په سپلو کې کوي په سپلو کې کوي پاکي، دا شرط دی ګورې چې بوټانو سپلو په چپړو کې مونځ کېږي، خو بشرطۍ کې چې پاکي. اوس که سړی د غوجلې نه راوتی دی نو هغه به نه ودرېږي د چپړو سره. نو دی وایي الصلاة فی النعال. امام بخاری باب دی مونځ په پیزار کې. دا ما د دې مولانا شبیر احمد عثماني یو سیرت دی، ډېر مختصر سیرت دی، ډېر ښایسته دی. هغې ته سیرت مصطفی وایي، سیرت مصطفی. دا ما پخوا کتلی دی. په هغې کې د مولانا شبیر احمد عثماني د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیزار تصویر ورکړی دی. په هغه کې اوس زه نه یم خبر چې اوس به پکې یو که نه، خو په هغه وخت کې تصویر یې ورکړی د اسپنج په شانو. عام طور سره ښځې هغه دغه نه پخپو کوي چپل، نو هغې ته بیا اسپنج ویې وکړی، نو هغه شکل باندې دی. داسې دلته هغه پکې هغه د دوه ګوتو په منځ کې هغه میخکۍ دی او بیا دا دغه داسې دواړه راغلي دي او په یوه دلته ټچ شوي او دې کې ټچ شوي.
اوس د فیسبوک کې تصویران شته که نه نو هغسې کوي نو بیا پکې مونځ دا خو جنازه خو کدی کې سجده مجده نشته خو په هغې کې بیا سجده هم لګولی شي رکوع هم کولی شي او دا اوس په بوټانو کې چې دی نو بوټانو سخپې بیا نه لګي په ځمکه باندې نو دا ځکه وایي چې حدثنا آدم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبه قال اخبرنا ابو سلمة سعيد بن يزيد الازدي قال سالت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين عليه وما دا انس نه تاسو کې تعالی ابو داود کې تقریبا 2-3 حدیثونه نورم ورسره دي پیګی پرې باندې 2-3 حدیثونه نورم دي چې مونږ په دې کې کې دیش او نبی علیہ السلام دا ویلي چې خالف اليهود والنصارى داغي مخالفت کوي هغه په پیزار کې مونږ نه کاو لتقی عثماني لیکلي دي په تقریر ترمذی کې چې اوس خبره ده چې سړی پیزار وباسي ځکه چې اوس يهود او نصارا پیزار نه وباسي په خپل عبادت کې نو اوس زمونږ مخالفه زمونږ ادا خو نبی رسول الله دغه مخالفت توجه نه ویلي چې په پیزار کې مونږ کوي يهود او نصارا نه کوي اوس هغه کوي نو چې هغه کوي نو په کاردار چې مونږ نه کوي اگر چې جایز دي باب الصلاه فی الخفاف امام بخاری باب دی منس کول په موضوع کې دا څنګه دی موضوع منس حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن حمام بن حارث قال رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضأ او د سمات کو نو بیا او د سکو او مسال خپي مسه په خپینو کړه ثم قام فصلى بمنسكو نو په سئلا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا صنع مثل هذا هغه ورته ویلي جریر ورته وایي چې ما نبی علیہ السلام لیدلی دقه سې کولو یعنی په موضوع کې مسکو قال ابراهیم فکان يعجبهما وای ابراهیم نخعی او دا جریر خون به ورکو مرګرو لرا او صحابه ولا ځکه دی په صحابو کې رستنه صحابي دي نو پته لګي چې دا پیغمبر اخري عمل دی او دا بخاری به تاسو زې په زې وای چې نبی علیہ السلام اخري عمل له اعتبار دی نبی علیہ السلام اخري عمل له اعتبار دی لأن جريرا كان من آخر من اسلم ذکر جریر رضی الله عنه دا رستنو هغه خلکو نه چې اسلامي رستو راوړی دی حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال وزعت النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خاطر داود صبح اچولي نو په مساله خو په مسه په موضوع کړه وصلوا منذ کو په دې موضوع کې باب اذا لم يتم السجود امام بخاری باب دی کله چې سړی سجده پورا نه کوي ذکر سجده دی مراد ته معنا دار چې سجده پورا نه کوي رکوع سجده نه کوي او قیام پورا نه کوي یو سړی دا اعمال د موز پورا نه کوي نو څنګه مثلا دا موز غل نو څنګه خبره حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه انه راى رجلا حذيفة بن يمان رضي الله عنه یو سړی ولیدا لا يتم ركوعه ولا سجوده رکوع سجده پورا نه کوي رکوع سجده پورا نه کوي چې پورا نه کوي نو فلما قضى صلاته د یار چې کله مون سرته ورسو قال له حذيفه ورته وایي قال له حذيفه ما صليت سبا مونږ دیونه کو تا خو مونږ نه کو تا خو حاصلو به وکړه قال دا راوی وایي ابو وائل احسبه ګمان کوم په حذيفه باندې قال چې حذيفه ورته په جواب کې داسي ویلي دی وایي قال واحسبه دا سړی وایي دا دلته
قال دغه وای دا ابو وائل چې واحسبه ز ګمان کوم پر حذیفه باندې چې قال دی او حذیفه ورته ویلي لو مت على غیر سنت محمد صلی الله علیه وسلم کمل شوي په دې حالت کې نو مړ شوی به بغیر د طرز او طریقې د محمد مصطفی نه په طریقه به مړ نه وي باب یبدئ ضبعیه ویجافی جنبیه فی السجود امام بخاری مونږ ته لمونځ چل ښیي یو ځل یې مونږ پرې مردان کې طالبانو نو مولانا عبدالحق مرحوم راغی د مولانا سمیع الحق استاذ هغه زمانه کې هغه محتمم او شیخ الحدیث نو د مردان ته مولیان به ورته لګي او مدرسه سازه کړې وه او د سنجان مولوي صاحب پلار و اکبرجان مولوي صاحب به ورته و هغه پکې حدیث لولاول نو مولانا عبدالحق مرحوم راغی نو هغه ما ته دا د هغه بخاري درس کې زه ناست وم نورې خبره څه کوي خدا خبره یې پکې وکړه چې دا بخاري موږ طالبانو ته ووایو نو طالب ایله په مونځ باندې پوه شي خو چې بخاري ورته ووایو نو په مونځ باندې پوه شي بیا دا ما ته هغه دا خبره یاده باب یبدئ ضبعیه امام بخاری باب دی چې جو ښکاره کوي به خپلو مټو لره دا ضبعین دا مټې دا دلته لکه داسې بېږدي داسې نو دا مټې ښکاره شوې که نه هغې سره ترخم ښکاره شي ضبعیه ویجافي جنبیه فی السجود او جدا به ساتي د خپلو اړخونو په سجده کې په سجده کې به داسې لګېدلی شي داسې به نه کېدلی شي حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مزور عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى کله به چې مونځ کو فرج بین یدی دا لاسونه به داسې کولا وکړو حتی یبدي بیاض ابتهی حتی چې ځلېده به سپینوالی د تخرګونو د پیغمبر وقال لیس حدثني جعفر ابن ربيعه وای دا خبره ماته جعفر زوی د ربيعه عمدارنګ کړي وا بسم الله الرحمن الرحیم بس په خبرې دي د دې اسه طریقه ته خیمه دا دلته بسم الله ولی ویل امام بخاری دا امام بخاری چرته یا حج لته دی یا چرته په سفر ته دی یا چرته غم او خادی لته دی نو وقفه راغلی ده نو چې کله بیا دی راځي او بیا بخاري شروع کوي بیا بسم الله الرحمن الرحیم پوه شوي په دې باندې دا یو نقطه ده ځان سره یاده کوي